ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم عزتمند الدرود شریف ہوئے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما دنیا کہ ډیر کارونه ثواب وال کارونه ډیر دي که یو سړی حلاله دنیا ګټي دې ثواب ده که یو سړی نوکري کوي خپل بال بچته روزي ګټي دې ثواب ده نکاح مبارک دې ثواب ده ځکه دا د نبی پاک او کما قال نکاح ما سنت ده سنت عمل ډېر لوی برکات وال الله دې برکت درکړي ټول خو قرآن پاک ډېر لوی ثواب ده تاسو کلی چې ترجمه کې ده قرآن والا نو دا ډېر لوی د ثواب خبره او شیطان خپه کېږي په دین کارونو خو قرآن باندې ډېر سخت خپه کېږي چې قرآن پاک تعلیم چیرته یي او د الله کتاب درس چیرته یي نو شیطان باندې غړ دباوي په دې باندې ډېر خپه کېږي دې وجه قرآن عظیم الشان ډېر ثوابونه دي تلاوت ثواب ده تعلیم ثواب ده حضرت عبدالرحمن د حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ هغه نه روایت کوي عبدالرحمن نه روایت دادا فرمایي چې ما دا حدیث واورېده عبدالرحمن راوی فرمایي دا حدیث مبارک چې ما واورېده چې تاسو چې بهترین هغه انسان ده چې هغه قرآن پاک زده کړي نورو ته ور زده کړي من تعلم القرآن وعلمه تاسو چې بهترین هغه انسان ده چې قرآن خپل زده کړي بل ته ور زده کړي قرآن چې ایمان ده
قرآن چې صحیح عقیده ذکر دی. قرآن د دین بنیاد ده. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت چې ما تاسو چې دوه شیان پرېږدل زه تر نه روان یم. چیرې به ګمراه نه سو، برباد به نه سو که چېرته تاسو د دوه شیانو باندې صحیح عمل وکړ. دا مو سینې سره ولګول. دوه شیان کم دي؟ کتاب الله و سنت رسول. یو قرآن مبارک تا، یو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سنت دی، یو حدیث دی. دا دوه شیان چې تاسو سینې سره ولګو نو به چیرې تاسو ګمراه نه سو. ځکه قرآن د الله کتاب ده. 23 کالو چې دا پوره سوی دا جبریل علیه السلام راوړی ده. اسمان نه دا د الله کلام ده. دا د الله پاک سبحانه خبرې دي. 23 کالو چې دا نازل ده. دا د دین بنیاد ده. موسی علیہ السلام تعالی دین ورور تورات. عیسی علیہ السلام تعالی دین ورکړو، دین چې و انجیل. محمد صلی الله علیه و آله وسلم تعالی دین وردا دا قرآن ده. اوس خو موږ تاسو قرآن پرېښی ده، امت پرېښی ده، صرف الفاظ یې وایي. هغې خو سبحانه وتعالی حدیث لا یزیغ بعدی عنها الا زائغ ترکتکم علی بیضاء. حضور فرمایي زه تاسو نه روان یم، خو تاسو ته زه سپین دین پرېږدم، تک سپین. ترکتکم علی بیضاء، تک سپین دین تاسو ته پرېږدم. لیلها کنهاریا، شپه یې داسې ده لکه روج. روج خو هسې رڼا ده، خو شپه یې هم رڼا ده. یعنې له سره پټوالی سته نه په دین چې. لیلها کنهاریا، شپه یې روج غوندې ده. روج خو رڼا یې که نه، خو شپه سته نه پچې، تیارې وال شای نسته. دې وجې حضرت فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم که یو سړی بیا کوږدي چې ما تاسو ته سپین دین پرېښی ده، بیا یو سړی کوږدي نو به بېبخته یي، ازلي بېبخته. لا یزیغ بعدی عنها الا. صلی الله علیه و آله وسلم احادیث ویلي دي، لکونو ذخیره ده د حدیثو. دا دین ده. دې دین چې هر شی واضح دی، عقیده، ایمان، اخلاق، عمل، ذکر، فکر، علمون طریقه، جنازې طریقه. دې چې خو څه پټوالی نسته که نه. نبی علیہ السلام منجونه کړي دي صلی الله علیه و آله وسلم. نو څرنګه کړي؟ نبی پاک صلی الله خپل حجرې مبارکې چې کول، دا دین واضح ده که نه. دې چې اوس څه پټوالی ده. جنازې سوي دي، لکونه صحابه تیر سوي دي، وفات سوي دي، جنازې سوي دي.
هغه ښکاره کیسې دي که نه هغې چې څه پټوالی دی ولې یو مسلمان ته دا خبره پټه پرته ده ولې یو مسلمان ته دین خبره پټه ده دین خبرې چې خو پټوالی نشته توحید ده یو صدق الرسول صلی الله علیه وسلم یو صدق القرآن یو ایمان په ورځ د آخرت یو جهاد فی سبیل الله بل انفاق فی سبیل الله دا شپږ خبرې توحید یو توحید څه مطلب دا اول بیانو دوم صدق القرآن چې دا قرآن رښتنی کتاب ده دا د الله کتاب ده دا د مخلوق کتاب نه ده دریم صدق الرسول چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم دا د الله رښتنی پیغمبر ده څلورم ایمان په ورځ د آخرت پنځم جهاد کنه اسې خو نه کېږي دارنګه خلق باندې به جماعت ګاونډانو چې به محبتي چې خرچه کوي نو خو ګاونډانو چې محبتي دشمنیګانې به ختمي دا شپږ خبرې کوي قرآن په دې چې اول توحید بیانوي توحید معنی څه ده د یو الله یو منل خو الله یو منلو څه مطلب ده د څلور قسمه ده یو توحید الربوبیت یو توحید الالوهیت یو توحید فی الاسماء والصفات یو توحید فی الحکم والتشریع څلور مطلب دی توحید منا الله یو منل او دا څلور معنی دي یو توحید الربوبیت رب یو منل رب منا خالق مالک رازق تصرف والا شپې ورځو والا تصرف کله د روغۍ کله د بیماری رب دا معنی ده خالق مالک رازق دا توای رب یو منل چې دا دنیا یو رب پیدا کړی دا خالق مالک یو ده دا ته توحید الربوبیت وای رب یو منل دا هندوانم منی دا سیکان منی دا انګریزان منی دا امریکایان منی چې رب یو ده خالق مالک یو ده څرنګه دا قرآن داسې وایي که نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض رسول الله تعالی فرمایي کته دا مشرکانو نه پته وکي چې دا اسمانونه هم ځکه چا پیدا کړی دي ليقولن الله به بدا بوجیل دوی چې الله پیدا کړی دي دا هندوانو نه چې پته وکي دا اوس چې انډیا چې پراته دي چې من خلق السماوات والارض اسمانونه هم ځکه چا پیدا کړي دي دا ټول هندوان به وایي الله نو دا هندوان هم مني سیکان مني انګریزان مني دا توحید الربوبیت سخر الشمس والقمر دا څه د کاری څه کته د کفارو نه پته وکي دا بوجیل دونه دا مکی مشرکانو نه پته وکي من سخر الشمس والقمر دا اومشکی نظام او د المر نظام چوک چلی
بیا به دا مشرکان درته وایي الله دا خو ګوره ابوجهل منله چې لمر او مشکۍ نظام دا الله چلی بل ځای الله فرمایي سبحانه ولئن سألتهم من خلقکم کته مشرکانو نه پته وکړي چې تاسو چا پیدا کړي هندوانو نه پته وکړه چې تاسو چا پیدا کړي بیا به دو وایي الله دا موږ بعضې ملګري که نه موږ وطنوال خلک یا عام مسلمان هغه چېرته نوکري چې هندو وي ورسره بیا وایي یاره داسې ښه هندو و ویلی به چې الله هر څه کوي بیا به دوی چې دا خو ډېر ښه هندو و که نه دا خو مسلمان و دې نه دو نه دي خبر چې هندوان خو دا خو مني چې رب یو الله ده دغه قسم خو مني دا توحید مني دوم قسم ته راسه اوس هغه بیا دو نه مني بیا دې وجه کافر دي دوم قسم د توحید الالوهیت التوحید فی العبادت الوهیت په معنی د معبود سره ده توحید فی العبادت یعنی عبادت صرف یو الله پر کول عبادت صرف یو الله پر کول بل اچھا پر نه کول دا اردو والے رساله خو تاسو وینو کنه دا سی لیکلی کنه دا باندې خو سکول وال پیاړي عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں عبادت لائق صرف یو اللہ دا مخلوق نہ دا دا دوم قسم توحید دا دا اوس دو نہ منی دا ہندوان نہ منی ځکه دا کافر دی دا سکان نہ منی ځکه دا کافر دی دا امریکایان نہ منی ځکه دا کافر دی دا انګریزان نہ منی ځکه دا کافر دی عبادت دو مخلوق پر ہم کئی مخلوق پر عبادت کئی دا ہندوان بتانو عبادت کئی کنا سجدے ورته لګي دا بت خودو رب نه وای کنا دا بت خو رب نه وای دا بتان دا خو دو مشرانو فوټوګانی ته خدا مطلب نه ده کنه چې دو بت جوړ کی اوس پینه نه الله سرو زرو نه الله ګلټو نه ابه سجدي ورته لګي چلے ونی هونه دي کنه نه نه دا دو مشران تیر سلی مشران بزرگان خپل بزرگ فوټو جوړ کی بیا دا هغه خپل بزرگ ته عبادت کوي تاسو ته یاد دي کنه دا څو کاله مخکې بامیانو چې طالبانو بتان ونیول بت نر او ښځې و دوه بتان دا ته 4000 کاله مخکې دا 4000 کاله راسې دې ته د فرانس د امریکې د کفري ممالک دا ودلته راتله دلته دا دو مشرانو فوټوګانو نروال فوټو او ښځېوال یو فارلنګ بت و دا د فرانس والو معبودانو دغو عبادت یې کوه دلته به میله کېده وخت راسې دا د تاریخي حیثیت 4000 کاله یعنی دا 4000 کاله مخکې دا تیر سلی و دا ښځه نر چې دا دوی فوټوګان جوړ کړي وو بتان بیا طالبانو دا په توپو ویسته بیا امریکا فرانس دا لوی مخلوق دا درا سره شوریسله چې دا به نه ولو دوی طالبانو خو ویستل دا بتان دوی ویل چې دا خو موږ دین دا خو موږ مشران دي تاسو په توپو ولو بیا سوالونه کې د مدرسو نه چې اسلام څه وایي
دې بارے چې تاسو غټو غټو مدرسو نه استفتا وه چې اسلام دې بارے چې څه وایي چې ویستلی شي که نه شي ویستلی دا مسله ګرده ګرځېدله په پاکستان کې خو دا موږ تاسو قومونه خو داسې ناپوهه غوندې دي که نه دې ته یې وکړه سوچ ستانه چې په وطن څه تېر سله څه تېرېږي څه وسله څه کېږي دې د وجې نه طالبانو ته کروڑونو پیسې ورکولې اربونه چې دا موږ بتانو ته څه مه وایو خو طالبانو په توپ وویسته پیسې یې نه کړې قبولې ښځه یې وویسته نر اوس ګوره دغه ښځه دا نر دا بتان و دا 4000 کاله مخکې تېر و دا سړی ښځه دوی فوټوګان جوړ کړي وو دوی به هغه ته سجدې کولې هندوانو په کورونو چې بتان دي دا یې دو مشران دي قرآن ذکر کړي دي لات منات یعوق نصر دوی د بزرګانو فوټوګان جوړ کړي وو بتان قرآن لات ذکر کوي لات منات یعوق تاسو خو قرآن خو ویلی ده که نه دا ټکي خو قرآن چې هم چېرته چې حافظان یې هغو ته خو پته لګي چې لات ذکر سوی د قرآن چې منات ذکر سوی د قرآن چې یعوق ذکر سوی د قرآن چې دا بزرګان تېر سلي وو بزرګان دوی د بتان جوړ کړي وو بیا هغو ته عبادتونه کول ګوره الله نه بغیر عبادت کولی مخلوق ته عبادت کو دا یې منله چې دا مخلوق ته موږ مشران دي دا یې منله چې دا بزرګان دي موږ مشران دي داسې خو نه و چې دوی ویله چې دا رب ده نو خو مشران یې تېر سلي وو هغو فوټوګان یې جوړ کړي وو هغې ته سجدې لګولې نو خو دا خو یې منله چې دا انسانان وو یو د لات کیسه وارو لات قرآن ذکر کړی دا لات بزرگ دا اسلام نه مخکې یو سړی و بیا به حجیانو به حج ته تله حج خو شرک وخت کې کېدی که نه داسې خو نه و چې حج نه کېدی حج ته به شرک وخت چې اسلام نه مخکې خانه کعبه قدر کولی مشرکانو داسې به یې ویله لا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک داسې به ویله لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک آخر چې به یو ټکی کولی الا شریکا تملکه وما ملک یا شریک خو نه لرې خو داسې شریک لرې چې ته یې هغې مالک یې دا یې تا مخلوق ته داسې شریکان دې ستا ولې دا بتان چې دي تملکه وما ملک ته مالک یې الله نو دا لات دا حجیانو خدمت پې کولی حجیان به کفر وخت حج ته تله تاسو ته خو دا مسله تاسو وایو چې لکه دغه اوس حج شوري سه لا به وایو چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم رالی بیا حج شوري سه نن هغې نه مخکې دنیا حجونه سلی دي موسی علیه السلام نه حج کړی ده سلیمان علیه السلام حج کړی ده دا مخکې انبیا علیهم السلام تېر دي پیغمبران ټولو حجونه کړي دي آدم علیه السلام حج ته راغلی ده موږ تاسو پلار حج ته راغلی ده نو حج خو وخت ته راسې کېده نو د لات یو سړی نه جوړېږي دا به یې مفت پخولی غوړي به یې کله ورسره ګډول بیا به په خلکو تقسیمولی مفت خلک به ډېر خوشحال وو دا د طایف طرف کې یوې تیږې باندې ناست و دا حجیان خو به تله راتله
اده به ستو ورکولی هغې غریبۍ ته غریبۍ زمانې چې چاته ستو ورکوې حلوا مفت یې ورکوې خو خود خلک خوشحالي بیا لات مړ سه چې لات کله مړ سه که نه نو خلک خو بیا راله هغه تیږې ته راتله حج موقع چې لات خو ونه نو بس خلکو به زړل پسې چې دا خو ډېر ښه بابا و او ډېر بزرګ سړی و اخیر چې په کومې تیږې به کېناستې دا د هغې عبادت شروع سه بیا دلته د لات بت جوړ سه بت بیا د هغه عبادت شروع سه هغې ته به سجدې لګېدې هغې باندې به وزې حلالېدې هغې باندې به غوی حلالېده دا یې نه شرک دغسې ټولې سوی نو لات بت و خو اصل چې سړی و هغه سړي فوټو خلکو زړاګانې هغه نه دا عبادتونه شروع سو قرآن عزا ذکر کړی ده عزا عزا دا پیری و پیری پیرانو عبادت هم سوای دا قرآن ذکر کړی ده داسې نه چې موږ داسې له ځان نه کیسې کوو نام یې عزا دا قرآن ذکر کړی ده قرآن نو دا عزا پیری وه د طایف طرف ته بیت نخله دلته یو ځای و دا خو جنګلې وې دلته به کله کله دا ښکاره سله داسې دا ښځه وه پیری بیا به کله ښکاره سله دا عربو به عبادت کولی سجدې به ورته لګولې عزا پیری ته ګوره نه پیرانو عبادت سوی ده دلته به غویان حلالېده وزې به حلالېدې اوښان به حلالېده د عزا په نام باندې پیری په نام دی به کله کله جان ښکاره کولی بیا به د خلکو عبادت ورته کولی چې کله نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مکه فتح کړه جهاد وسه مکه یې فتح کړه مکه دارالحکومت و مرکز و لکه اسلام آباد صحابي ده د صحابه و کمانډر خالد ابن ولید غټ مجاهد رسول الله یخت فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې خالده یاره لاړ شه د اوزانه هم خلاص کا خالد لاړ شه د اوزانه مخلاص کا اصل چې مکه فتح سره کنه بیا چې چیرته بتانو آی ماتول شرک ختم چې چیرته بتانو آی ماتول صحابه نو خالد ته وایي رسول الله ورته وایي صلی الله علیه و آله وسلم چې خالد یاره لاړ شه د اوزانه هم مخلاص کا لاړ شه بیت النخله ته هلته درې کیکر دي هغه کیکر وویه دلته به تا ته عزا ښکاره سي پیری دا قتل کا بیا راجا خالد لاړی چې خالد لاړی هلته بیت النخله ته کیکر و نبی پاک ورته ویلي و صلی الله علیه وسلم چې دا کیکر وویه نو د یو کیکر والی بل کیکر والی خو پیری ښکاره نه سله واپس رالی رسول الله ورته وایي صلی الله علیه و آله وسلم چې څه دې وکړه ورته یا رسول الله مبارک ما خو څه شی نه ولیده چې سړیا درې کیکر دې ووهله وایي چې نه یا رسول الله مبارک دوه مې ووهله یو مې نه ووهلی وایي دا درېم پسې ووایه که نه سړیا بیا لاړی چې بیا لاړی نو درېم کیکر یې ووهلی چې کله هغه ولی نو دلته پیری ښکاره سله چڼې وې اوږدې بلا وه یو یې مزیور و نام یې و بودیه دوبیه مزیور نام و دا عزا پیری وه غوږ نیسه کیسې ته عزا پیری وه دلته به خلکو عبادت دې پیری ته کولی وزې به یې حلالولې غواګانې به یې حلالولې دې پیری په نام باندې دا شرک شروع دا یې مزیور و
نو هغه دوبۍ چې دا مزیور پیری ته وایي یا عزا شدی شدت لا تکذبی علی خالد القی الخمار وشمری فإنك إلا تقتل اليوم خالدا تبوي بذل عاجلا وتنصري سخت حمله وکړه په خالد باندې لا تو کذبی چې درواغزن مونه کې ځکه موږ خو تا ته سجدې لګو تا په نام باندې وزې حلاله وو اوښان حلاله وو چې درواغزن مونه کې په خالد باندې سخت حمله وکړه الکیل خمارا چونی مونی درې کله سر وشمریا پانچې چیږې کا فإنك إلا تقتل اليوم خالدا کنن د خالد قتل نک تبوی بذل عاجلا وتنصری ذلیل بسه کا خالد د قتل نک ذلیل بسه خالد ورته وایي کفرانه کې لا سبحانه کې کفرانه کې زتا نه منه کفرانه کې تا نه منه لا سبحانه کې تا پاکی زنه بیانو پاکی خو به دی الله بیانه اتوره روبا سره وی والا په دې سره ور دوجه کړه پیره قتل کړه بیا موزه ور پسې ورله دوبۍ پسې آی والا پتوریا قتل کړه راله رسول الله تعالی صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله ورته فرمایي صلی الله علیه و آله وسلم چې خالد څه دی وکړه ورته یا رسول الله مبارک قتل نه وي باس کار دی دا ګوره دا پیری عبادت سوای ده المر عبادت سوای ده او مشکی عبادت سوای ده ستور عبادت سلای ده ای مار عبادت هم سوای ده مار مخلوق خو یې منی کنه خو سره د دې مخلوق یې منی بیا عبادت ورته کوي نذرانه دو په نام پیښوي صدقه عبادت ته زکات عبادت ته منوتی عبادت ته دې ته منوتی وایي چې ته وایي چې دا غویا مې منلی ده الله پاره بس دا عبادت ده کبل چا پاره دیو منلی نه دا شرک ده ځکه ته خپله وایې عبادت کې لایق الله کے سوا کوئی نہیں دوره خو سکولان تاسو ویلي الله نه بغیر څوک لایق دی عبادت نستا دا عبادت تا عبادت خو خالی لمانځه ته نه وایي کنه عبادت 50 قسمه دی علامه ابن قیم ذکر کړی دی بدنی عبادتونه سترګو عبادتونه زړه عبادت غوږو عبادت پزې عبادت پزه هم عبادت کوي چې خپل کور والے سره ناست دی دا بوی اخلي دا عبادت ته کنه چې پردې شې سره ناست دی بوی اخلي نه دا ګناه ده نو دا 50 قسمه عبادت ته نو دا ستمو وایي چې دا عبادت چیرته ورټکړی ده دا وزې علالول دا غوی علالول الله نه بغیر د بل چا پاره منل دا ګناه ده الله قرآن چې فرمایي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله دا ګوره الله وایي همیشه پتا سو حرام دا میتا درنګ پتا سو حرام والدم وینا دا وینه چې دا غویانه لالیږي وزا لاله چې دا غاړې نه چې کومه وینه دي دا حرامه دا بیلرو ته دغه ورکوي تاسو یې خورو اوس بیلرو ته دا ورکوي د اوره په غوټ کې بیا تاسو خورو نو تاسو مړګېرې ته ځي که نه بیا دا بیماریګانې څومره ور ډېرې سوي
چې هر کینسر 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 هر چا کینسر خو الله چې حرامه کړې ده دا وینه خو څه کیسه ده پچې کړه دا وینه الله وایي قرآن چې الله وایي چې درنګه حرامه ودمو دا وینه حرامه ولحم الخنزیر خنزیر غوښه حرامه نو اسې دې پورې ته چې دا وینه ورکوي یا دغه بیا دا بې لرې تاسو خورو بیا دا تاسو ګېډو ته ځي دا وینه دا داسې حرامه ده چې الله همیشه حرامه کړې ده یو دین هم داسې نه ده تېر سلا چې دا حلاله سوي پورې آدم علیه السلام نه ونیسه دا وینه حرامه 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 تر اوسه حرامه معلومه څه چې دی چې لوی فساد پروت ده که چیرې څه ناڅه دی ویلي چې خیر ویا نو یو دین چې خو به حلاله وکنه لا به آدم علیه السلام په زمانې حلاله وه لا به نوح علیه السلام په زمانې حلاله وه لا به ابراهیم علیه السلام په زمانې حلاله وه چیرې په یوه پیغمبر زمانې چې خو به دا حلاله سوې وه خو چیرې نه ده حلاله سوې همیشه حرام روانه ده ته سوچ وکړه وډار چې دا وینه موږ ګېډو ته راځي یاره ده دا موږ چې بیا هغه اثرات پیدا کېږي د بیماریګانې داسې ډېرې تور زیړی تور زیړی تور زیړی چې چیرې سړی ګورې تور زیړی چې چیرې ګورې کینسر وطن په کینسر ډک سره نو دې سره احتیاط کوو چرګو ته دا خوراکونه کچایي دغه مه ورکوو نور خوراکونه ورکوو خوراکونه خو ډېر دي چې صفا خوراک ما دا مخکې مسله کوله چې الله قرآن چې فرمایي چې تاسو باندې درنګه حرامه تاسو باندې وینه حرامه تاسو باندې خنزیر غوښه حرامه وما اهل به لغیر الله هغه شی حرام چې خدای پاک نه بغیر د بل چا نام په یاد سي دا الله قرآن چې وایي دا چې د جان خبره نه ده چې بل چا نام په یاد سي چې دا ما فلانکي پره منلی چې هر څوک ته یاد کړه که جبریل علیه السلام دی ولې نه که یاد خو چې الله نه بغیر د بل چا نام په یاد سي الله وایي دا حرام دا حرام دا اوس ته سل ویاري بسم الله ورته وایي دا نه حلالي دومره غټه ګناه دې وکړه چې خدای نام به دې پاخستی چې دا ما الله پره منلی دا خو عبادت ده دا منل دا خو عبادت ته که نه چې دا پیسې مې منلې دا میږه مې منلې دا اوزه مې منلې دا خو عبادت ته چې ټوکې خو نه دي که نه عبادت په چا پاره کې صرف الله پاره داسې به وایې چې ما دا الله پاره منلی چې دا مختلف عبادتونه سوي دي مارم عبادت سوی ده اوبو عبادت کېږي اوس هندوستان چې گنگا دریاب یو نام د دریاب گنگا هغه اوبو ته خلک عبادت کوي دا هندوان حتی چې دومره دا شیطان دومره چل وکړي چې د نر ا د ښځې عورت فوټو یې جوړ کړی دا دغه عبادت کوي نو دا مختلف عبادتونه سوي دي پیرانو عبادت سوی ده فرشتو عبادت سوی ده ستورو عبادت سوی ده لمر عبادت سوی ده نو دا خو مخلوق خو مني که نه داسې خو وایي چې دا مخلوق ته خو عبادت یې کوي لکه ما مثال درکړه چې عزا مخلوق و که نه پیری وه خو عبادت یې ورته کولی لات مخلوق و سړی و خو عبادت یې ورته کولی نو دا توحید فی العبادت توحید الالوهیت توحید فی العبادت دغه چې هندوان خطا سله شرک یې وکړ بتانو عبادتونه شروع کړ دې وجه کافر دی دریم قسم دا توحید فی الاسماء و صفات
توحید فی الاسماء و صفات معنا دا د الله صفتونه نامونه دا به صرف الله پرې بل چا پر بنئ د الله صفتونه قرآن چې تاسو قرآن ذکر کړي دي د الله صفتونه حدیثو ذکر کړي دي د الله صفتونه د الله نامونه تورات هم ذکر کړي دي د الله نامونه انجیل هم ذکر کړي دي د الله نامونه د الله صفتونه دوره خو عوام خبر دي چې الله یو کم سل نامونه دي دا د الله صفتونه دا به صرف الله علم الغیب غیب باندې علم دا د الله صفاتونه دا به صرف الله پر منه بل چا پر بنه منه سادی دا فارسی شاعر تیر سوی 800 کاله مخکې شعر وای ملنګ دا لکه عبدالرحمن بابا ملنګ تیر سوی دا 400 کاله مخکې بجلیګر وای کنه چې ما دا عبدالرحمن بابا ولیدل دلته یو وزیر و صابر شاه یې صوبه سرحد وزیر و دا قبرونه بیا تازه کول نو عبدالرحمن بابا قبر بیا مقبره تازه کړه ګمبد یې په جوړې نو قبر یې پټیا کړ بجلیګر وایي چې زه ورته ولاړم ما ویل چې زه به عبدالرحمن بابا ګور چې تیره مو ورنه لرې کړه دا اوله تیره ده سر والا عبدالرحمن بابا خو روغ پروت ته په مخ مې لاس ورتېر عبدالرحمن بابا 400 کاله سوي دي خدای قبر چې روغ پروت وای په مخ باندې مې لاس ورتېر داسې سادي صاحب 800 کاله مخکې تېر سوی ده هغه شعر وایي وی علم غیب هیچ کس نہ میں داند بجز پروردگار گر کسے گویت کے دانم تو ازو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تانا گفتے جبرائیل ہم نہ گفتے تانا گفتے کردگار داشتگار و غیب علم سوا دے خدای نا ایچاتا نستا گر کسے گوید کہ دانم تو ازو باور مدار کچوک وای چې ما تستانو باور م پکوا وی ولی وی ځکه مصطفی هرگز نه گفته تا نه گفته جبرائیل نبی صلی الله علیه و آله وسلم هر خبر پس کړی دا چې جبرئیل راغلی دا ورته ویلی دی خو غیب نه څه پاته چې زه تا ته یوه خبره وکړم بیا خو غیب نه ده جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار جبریل علیہ السلام هم اسې نسلای ویلی چې الله نه یې ورته ویلي نو الله جبریل علیہ السلام ته ویله جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته ویله نو بیا پس نبی علیہ السلام ته علم راغی چې داسې نه نو دې ته وایي توحید فی الاسماء والصفات دا صفتونه به یو الله پر منه بل چا پر بنه منه دا دریم قسم توحید چلرم قسم توحید فی الحکم والتشریع خدای یو منل مطلب ته بیانم چې خدای یو منل څه معنا توحید الربوبیت رب یو دا توحید فی العبادت معبود یو دا عبادت په یو الله پر کې توحید فی الاسماء والصفات صفتونه صرف الله پر دی بل چا پر نستا جبرئیل علیہ السلام خو پیدا نه و فرشته خو پیدا نه وي پیغمبران خو پیدا نه و لسره ونه بیا صفتونه چیرته و خو الله پیدا کړ الله صفتونه ورکړي دي صفتونه صرف الله پر دی بل چا پر نستا دته توحید فی الاسماء والصفات وایي چلرم قسم د توحید فی الحکم والتشریع
حکم جوړول چې دا فرض دا سنت دغه ثواب دې ګناه دا حرام دا حلال دا ته حکم وایي والتشریع ادې ته شریعت وایي دا به یو الله پر منې بل چا پر به نه منې امریکا یو شی نشي حلالولی روس یو شی نشي حلالولی بوش یو شی نشي حلالولی چې دا حلال ورته الله حلال نه ورته حرام ورته حکم او شریعت بل چا پر ومنل دا شرک ده تب وای چې دا ولې الله وای قران چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا قران ده کنه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دا يهود څه دي دا اسرائیل چې دا اوس دي چې فلسطینانو باندې جنگونه شروع کړی دي وینې سګو سره ګډې کړې او مسلمانانو ته پته نشته فلسطین باندې يهود قابض دي ادا مسلمانان ولي ادا شهیدانې ادا زړاګانې ادا فریادونه دا يهود دي يهود چې دا اوس اسرائیل ورته وایي دا يهود الله فرمایي اتخذوا دو يهود و نصاراو جوړ کړی دي احبارهم خپل ملګان ورهبانهم خپل پیران اربابا خدایان من دون الله سوا دی الله پاک نه دا الله وایي اتخذوا دغه يهود و نصاراو جوړ کړی دي نیولې دي احبارهم جمع د حبر ده عالم ته وایي خپل علماء نیولې دي ورهبانهم خپل پیران نیولې دي اربابان خدایان علماء ته خدایان ویلې دي یا پیران ته خدایان ویلې دي دا الله وایي ادا د يهودو باره چې وایي انصاراو باره چې وایي چې دغه خپل ملګانو او پیرانو نه خدایان جوړ کړی دي اوس یو يهودي وایي چې موږ خدایان نه دی جوړ کړی موږ خدایان نه دی ورته له خپل ملګانو او پیرانو ته موږ خدایان نه دی ویلي نبی پاک ورته فرمایي چې تاسو د خپل ملا د خپل پیر خبره به دلیل منو کنه خپل ملا خبره د پیر خبره به دلیل منو کنه منو هیڅ دلیل نه تورات چې خو چې ترته وایي خپل مولوی چې دا ټیک بیا تاسو وایي ټیک چې ترته وایي چې دا حلال بیا تاسو وایي دا حلال چې ترته وایي چې دا حرام بیا تاسو وایي دا حرام تورات چې نه دو کتاب خو تورات وکړه موسی علیہ السلام نه ویلي تورات چې نه نو الله فرمایي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دو جوړ کړی دي خپل مولانا خپل پیران خدایان ګوره الله پاک داسې خبره کوي چې خپل مولانو پیرانو نه خدایان جوړ کړي څنګه خدایان جوړ کړي دي دغه سي جوړ کړي دي چې دو خبره مانی بے دلیله کایل ګډ ورته کوي دا وایي بس دا ټیک ده کنه دا وایي کنه امام مولی دا خبره کوي بس دا ټیک اگر کا قرآن چې نه اگر کا حدیث چې نه اگر کا امام ابو حنیفه صاحب نه ویلي موږ مذهب موږ د امام اعظم صاحب په مذهب باندې او دا ته خپل ګډ یو سره خبره تکي چې دا ټیک دا حلال دا حرام دا جایز نه حدیث دلیل نه کتاب دلیل نه ور سره د تر رب وای حکم یو الله کار دا شایبه الله حلالای
अल्लाह बे हरामई, अल्लाह बे वाजिब कई, अल्लाह बे फ़र्ज कई। हदीस से राजी नबी पाक फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ज़यो शाय न स हलाल वला ने हराम वला सा अल्लाह हलाल अज़ेत त बयानो, अल्लाह हराम अज़ेत त बयानो। दा तौहीद कुरान बास कई, कुरान सिद्कुर रसूल बांधे डकता कि नबी पाक रिश्तना रसूल सिद्कुल कुरान बांधे डकता कि कुरान अजीम शान रिश्तना किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझता खुशला ईमान नसीब खुदा दे मुश्ता सीने टिके की अल्लाह दे मुश्ता त ईमान सही नसीब चोक वफात थी खुदा दी वो बख्श अल्लाह दे को हाजिरीन नास थी का नास नदी चाची चोक वफात थी अल्लाह दे रहम को खुदा दी वो बख्श और अल्लाह दे मुर्ता सुता आखिर खातिमा पे ईमान की कि दुनिया ने पे ईमान तेर सो अल्लाह में बेईमानी न बच की, कुफर न बच की, बेदीनी न बच की, दज्जालियत न बच की। दादे खतरनाक दौर रवान दा दज्जाल दौर दाओ दज्जाल तक फिजा बराबरी रो बस अल्लाह दे मुश्ता सही अमल को तौफीक रखी खुदा दे खुशला ईमान का स्टोर तरसीब अल्लाह पाक दे दा निकाह मुबारक की अल्लाह दे टोल ते इज्जत वर्की खुदा दे टोल ते हलाल दौलत वर्की अल्लाह दे टोल परेशानी न बच की। वसल्लल्लाहु अलैहि नबी